استعاره بیان کړي. استعاره په اصطلاح د اصولینو کې مجاز ته وایي. یعنی مجاز استعاره یو شی دی چې لفظ په غیر معنا موضوع کې استعمال دی. باره کې دی ویلو چې کله مجاز داسې وي چې حقیقت مجاز کې اتصال صوری وي، اکل اتصال معنوي وي. اتصال صوری دا چې صورت کې یو بل سره اتحاد اتصال پکې منځ کې ثالث نه متخلل، لکه علت حکم کې لکه نکاح علت تا لپاره د هل پردا نکاح علت تا نکاح احل چې تا ته خپل مرأه حلالي دا علت ما حکم ده. دې منځ کې اتصال صوری ده، یعنی صورتن متحد دي. منځ کې دریم نه ده متخلل. یا لکه مثلا پرون مو ویل لکه اطلاق ته غایت په بولو باندې، نو غایت چې دا مکان ته وایي. المطمئن مطمئن ځای چې جوور غوندې ځای، ځکه انسان دا کوشش کوي چې څوک مې ونه ویني. نو غایت او بولو منځ کې غایت هغه مکان ته وایي. نو دا سړی چې بولې کوي او دا مکان منځ کې اتصال صوری ده، صورتن اتصال ده پکې. نو علت حکم منځ کې صورتن اتصالي، یعنی منځ کې دریم نه متخلل. دا شو. یا لکه سبب و مسبب دا اتصال صوری ده. سبب و مسبب کی اتصال صوری، لکه شرع سبب دل پر ملک اتصال صوری ده، صورتن اتصال ده پکې. اکل اتصال معنوي وي، لکه مشبہ مشبہی منځ کې اتصال معنوي وي چې وجه شبه ده. لکه شجاع اسد منځ کې اتصال معنوي ده، یعنی وصف کې شرکت ده چې شجاعت ده. سره دې چې دا وصف ته شجاعت دا په مشبہی کې زیات ده. مشبان دو منځ کې اتصال معنوي راځي، صورتن اتصال نشته پکې. ځکه یو رجل شجاع ده یو اسد ده، دې کې خو صوری اتصال نشته. خو منځ کې یو معنا شریکه ده چې وصف ته شجاعت ده، دا اتصال معنوي و. د چې کوم بیان کړی ده مصنف اپ اتصال صوری باندې کړی ده چې صورتن اتصالي، لکه علت حکم دې کې صورتن اتصال ده، منځ کې دریم نه ده متخلل. یا لکه سبب و مسبب دې کې اتصال صوری ده. د اتصال صوری باندې مجلس کړی ده، دې باندې احکام متفرع کړي دي. اتصال معنوي هغه ته نه ده ذکر کړی، لکه شجاع اسد من کې اتصال معنوي ده، خو وصف ته شجاعت کې صورتن اتصال نشته. دا ته ځل سره توجه نه ده ورکړي. اوس دا مسله کوي چې اوس سبب او مسببي اتصال صوری ده پکې. دې کې استعاره ٹھیک ده، خو سبب طرف نه ٹھیک ده، مسبب طرف نه نه ٹھیک. مسبب محتاجی سبب تا، سبب نہیں محتاج مسبب تا. سبب کی احتیاج نہیں، ہاں مسبب محتاجی سبب تا. اس دا ٹھیک تا کہ چونکہ مسبب محتاجی سبب تا، نہ یو طرف نہ استعارہ ٹھیک تا، سبب طرف نہ استعارہ ٹھیک تا مسبب تا، اور مسبب طرف نہ استعارہ نہ رسائی. دې متعلق دا تفریق کوي چې په لفظ د هیبه تملیک سره نکاح منعقد کېږي. نکاح انعقاد په لفظ د هیبه او د تملیک سره صحیح ده. لکه یو زنانه بل سړی ته وایي چې وهبت نفسي لك، یا ورته وایي چې ملکتنی
ملکتک علی نفسی، تمام مالک ګرځولای په خپل ځان. یا ورته وایي وهبت لك نفسی، دا هبه شوه، تملیک شو. تملیک په بل مالک ګرځول. نو دې نه استعاره صحیح ده چې مراد ترې نکاح شي. ولې صحیح ده؟ ځکه هبه چې کوي یا مثلا تملیک کوي یا مثلا بیع کوي، ادا ورته وایي چې بیعت نفسی منکا، پتا مې ځان خرڅ کړه، مراد ترې نکاح، دا ټیک ده. ځکه وجه دا ده چې هبه چې ده دا واجبی ملک رکبی. ملک رکبی دا مستلزم ده ملک متعی لره، خو په منځو کې چې کومه جواری وي په آ کې دا صحیح ده چې بیع وکړي یا هبه وکړي. نو هبه واجبی ملک رکبی، بیع واجبی ملک رکبی. ملک رکبی دا مستلزم ده ملک متعی لره، خو په منځو کې دا اتصال سوری ده. خدا سبب مسبب دی، یعنی وان چې واسطه لري ایو علت حکمی آکی منس کې واسطه نه، لکه بیا علت الفاظ ملک دیکھو اس واسطه نشته. شراء علت الفاظ ملک دیکھ واسطه نشته. سبب مسبب کې واسطه راځي. نو چې سره هبه کوي نو هبه سره ملک رکبی راځي. ملک رکبی واجبی ملک تی متعی په اعما او په منځو کې، نو دا سبب مسبب شو. نو چې سبب مسبب شو نو سبب نه استعاره ټیک ته مسبب پاره، ځکه مسبب محتاج سبب ته، سبب خو نه محتاج مسبب ته، نو مسبب طرف نه استعاره نه رټي. نو که زنانه وای چې وهبت نفسی لک مراد نکاح، به دا ټیک ده. ځکه یې به سره ملک رکبی رااله، ملک رکبی سره ملک رااله د متعی. ځکه ملک رکبی سره په اماو کې ملک متع راځي کنه، چې ته د فرج مستحق چې دې نه فائدہ واخلې. نو دا هبه سبب شو لپاره د ملک متعی، دارنګه بیع سبب شو لپاره د ملک متعی، دارنګه تملیک سبب شو لپاره د ملک متعی. چې و زنانه وای چې ملکتک لنفسی، تم ما خپل ځان ته په ملک کې درکړ، نو دې سره ملک رکبی رااله، دا دې سټ مالک شو. او ملک رکبی دا واجبی ملک متع په اعماو کې. خدا ضروری نه ده چې همیشه د پر ملک واجبی متع، ځکه که تملیک چېرته په غلام کې وي بیا خو متع نشته، یا بیع په غلام کې وي بیا خو متع نشته. نو همیشه نشته ده، خو سبب مفضی فی الجمله مسبب ده. فی الجمله دا معنی چې نه انتقال مسبب ته کېدای شي پکې، ضروری نه ده. دا نه ده ضروري چې تملیکي پیدایل ته ملکی متعی، نه ده ضروري چې بیعی پیدایل ته ملکی متعی لکه په غلام کې. په منځو کې دا ټیک ده چې تملیک وي بیا ملک متع پکې راځي. بیع په اعماو کې دې سره ملک رکبی راځي، یا ملک رکبی سره ملک متع راځي. نو فی الجمله ده مفضی ده، رسوي ته چې ته متعی نه فایده واخلې. نو دا سبب مسبب دی، علت حکم نه دی. علت حکم کې به انفکاک نه، علت ته حکم محتاج یا حکم علت ته محتاج. ځکه علت ما وضع، علت دې ته وایي چې وضع لپاره شرعیت دی حکم، وضع راغلی شریعت حکم پاره، نو دنه حکم قطعا نه جدا کیږي. حکم وای دي چې دا مرتب په علت، نو دا علت نه جدا کیږي. نو علت معلول، علت حکمات کې به استعاره جانبانو نه صحیح ده، ځکه هر یو محتاج ده بل ته. لکه بیع علت الفاظ ملک، شراء علت الفاظ ملک، چې ته شراء کیا دا ملک ته مبیع پر علت ده، چې بیع کیا دا ملک ته سمن پر علت ده. دې کې انفکاک نشته
چې بیع ملک سمنو ده چې شرای ملک مبیع ده دا اوس یو بل نه جدا کېږي قطعا هر یو بل ته محتاج ده بیع محتاج ده او حکم محتاج ده چې هغه ملک چې هغه ملک ته هغه استشرا ده هغه سامان دي چې ته بیع کې نو سامانو به خامخا ته مالک ګرځي چې شرا کې نو ته به د مبیع خامخا مالک ګرځي نو بیع ذکر دے بیع مراد تینا ملک یا ملک ذکر دے بیع مراد تینا ملک یا ذکر دے ملک دے سامانو مراد تینا بیع دا ٹھیک تا اوس ځکه دا خو علت معلوم لیکنه هر یو بل ته محتاج ده نو چې هر یو بل ته محتاج ده ځکه علت نه وضع شوی مگر لپاره شرعیت الحکم او حکم نه جایز کیږي مگر په علت سره ایو سبب مسبب دی دا خو سبب فیل جمله مسبب ته رسی خو همیشه نه رسی لکه په غلام کې اوس بیع نه رسی ملک مطیع ته او دارنګه په غلام کې تملیک نه رسی ملک مطیع ته داسې هیبه په غلام کې دا نه رسی ملک مطیع فائدې ته په منځو کې دا رسی دا ټیک ده ځکه ویلا ولهذا نقول بنا په دې مونږ وایو چې سبب استعاره حکم پر ټیک ده ځکه حکم محتاج ده سبب ته سبب نه ده محتاج حکم ته نو مونږ وایو یعنی کې د نکاح منعقد کیږي بلفظ الهبه په لفظ د هبه سره چې تو وای یو زنانه وای چې وهبت نفسي لك والتملیک یا وای چې ملکتک لنفسي یا بیع ټکو کی چې ما ځان پتا خرج کړای ده لأن الهبه تبع دا نکانه استعاره ټیک ده ولی لأن الهبه تبع حقیقت توجب ملک رقبه ځکه ایبا چې تزانو بخې دا حقیقت کې څه ده توجب ملک رقبه دا ثابتې ملک رقبه لره په موهوب کې وملك الرقبه يوجب ملك المتع ملك رقبه دا ثابتې ملک متع فی الامای په منځو کې فكانت الهبه سببا محضا نو دا هبه سبب محض لثبوت ملک المتع لپاره د ثبوت ملک متع فجاز ان يستعار نو جایز چې استعاره وشي ان النکاح وكذلك لفظ التملیک دارنګ لفظ التملیک دام سبب ده لملک المتع ملک متع پر نو جایز چې استعاره وشي نکاح نه ملک متع دا جائز ده چې دا مستعار شي لپاره د نکاح دا شو و دې باندې سوال دا چې الکه ملک متع یو په نکاح کې ده توای ملک متع دا تملیک ټکای جائز ده چې دا استعاره شي نکاح نه ځکه تملیک سره ملک متع راځي او ملک متع سره بیا ملک متع خو په نکاح کې وی کنه نو چې ملک متع په نکاح کې وی لہذا ان نکاح سره لازم ده ملک متع نو تملیک سره استعاره نکاح نه ټیک ده نو په دې باندې سوال ده چې ملک متع په نکاح کې تا خو غیر د ملک متع نه په ملک یمین کې یو ملک یمینی یو ملک متع په نکاح کې ایو متعی په ملک یمین کې نو دلته ملک یمین ده چې یو من جوای چې ملکتو کا لنفسي تمام مالک لري خپل ځان نو ټیک ته سره متع راځي په ملک یمین کې متع راځي ځکه ملک یمین کې رکبه رااله ملک رکبه سره بیا متحقق ته ملک متع په دې کې خو ګوره په دا ملک متع کې چې کم شی رااله ملک متع چې کم رااله په تملیک کې دې کې خو طلاق نه کېږي اعلان نه کېږي زهار نه کېږي خلع نه کېږي لعان نه کېږي طلاق نه قبلې کتاب منځ ته ویل چې ملکتک لنفسي ملکتک علی نفسي ما ته مالک کړه په خپل ځان ټیک ته دا ملک رکبه رااله ملک رکبه سره ملک متع رااله په دې کې خو نه طلاق شته
ان په دې کې ایلا شته، ان په دې کې زهار شته. یو ایو هغه ملکی متعه ده چې په نکاح حاصل شي. نو چې کومه ملکی متعه په نکاح سره حاصل شي نو کې په طلاق هم ټیک ده. چې تا یې ځان سره نکاح وکړ اته ملکی متعه علی نکاح وجنه دې کې طلاق هم صحیح ده، دې کې ایلا صحیح ده، دې کې زهار صحیح ده. نو څنګه ته وایې چې دا ملک تو کا دا نکاح نه تعبیر ده؟ هلکه دا ملک ته متعه خو راغلی ده، بلکې دا په تملیک کې راغلی ده، دا خو په ملکی یمین کې راغلی ده. ایو ملکی متعه په نکاح کې ده، دې کې ډېر فرق ده. تملیک کې ملکی متعه راغلی ده په واسطه د ملک رکبه، په دې کې طلاقونه شان خو نه کېږي، ایلا زهار خو نه کېږي. ایو ملکی متعه په نکاح کې راشي، هغه هم دغه ټیک کېږي، طلاق صحیح کېږي، ایلا صحیح کېږي، زهار صحیح کېږي. به ته څنګه عدالت ملک تو تعبیر غزا نکاح نه؟ دا سوال شو. جواب دا چې ګور ملکی متعه عبارت ده انتفاع استلونه. ملکی متعه دا معنا چې ته مالک شې ته دې نه نفع اخیستی شي وته ورسره کوای شي. دا نفع اخیستل وته کول دا نه مختلف کېږي په ملکی نکاح کې په ملکی یمین کې. دې کې خودو سره یو دي. په ملکی رکب متعه چې دا په ملکی یمین کې چې دا یعنی چې ته دې څټ مالک شې رکبې مالک شي دلته موته صحیح ده. په دې کې نفع اخیستل شي. نکاح کې چې ته مالک شوې دې ملکی موته په هغې کې هم نفع صحیح ده، وته صحیح ده، دواړو کې صحیح ده. نو ذات په اعتبار دا یو دی، ذاتی اختلاف پکې نشته. البته حال په اعتبار سره مختلف دي، یعنی حالات مختلف دي اگر که ذات یو ده. اما مبنا د استعاره په اتحاد ذاتی ده. ذاتی اتحاد خوشته پکې کنه هغه دا چې وته ټیک ده او نفع خستل ټیک ده، دا ذاتی اتحاد ده. اگر که حالات په اعتبار بدل دي او صاف په اعتبار بدل دي او د استعاره بنا ده په اتحاد ذاتی باندې، اتحاد ذاتی دواړو کې شته دي. دی وجه اتحاد ذاتی دغه ده چې نفع خسته شي وته کولای شي، بس دغه ده دا اتحاد ذاتی ده. په دغه اتحاد ذاتی په بنیاد باندې ملک تو کا چې دا وای دا کنایه نکاح نه ټیک ده. ځکه وای 50 استعاره نکاح جایز چې سره نکاح نه وشي. وکذالک لفظ التملیک، دا سه لفظ التملیک دا سبب د لپاره د ملکی متعه. لکه چې و مين جو وای چې ما ته مالک کړی د خپل ځان، نو متعه پر دا سبب ده کنه په واسطه د ملک رکبی سره. دا لفظ التملیک. والبيع دا سه بيع هم سبب د لپاره د فائدې اخیستلو د ملکی متعه. لکه چې بيع وکي او ملک رکبی دراغه ملک رکبی سره به ملکی متعه رااله په مینځو کې ولا یا نه کېسو حقس نشته. یعنی استعاره د مسبب سبب پر نه لټي، نو استعاره د نکاح تملیک پر نه لټي، استعاره د نکاح بيع پر نه رسي، استعاره د نکاح هبه پر نه رسي نه رسي. ځکه سبب خو مسبب ته نه محتاج. هبه تملیک بيع دا اسباب دي، نکاح مسبب ده. نو سبب خو نه محتاج مسبب ته، نو سبب نه محتاج مسبب ته نو استعاره نه رسي. نو نکاح سره استعاره هبه نه کیږي، ځکه هبه خو نه ده محتاج نکاح ته. نکاح سره استعاره تملیک نه صحیح کیږي، ځکه نکاح سره خو تملیک نه راځي په ملک رکبه باندې. دارنګه نکاح سره نه صحیح کیږي استعاره بيع نه، ځکه بيع خو نه ده محتاج نکاح ته. نو مسبب طرف نه استعاره نه ده ټیک. ځکه ویلا ولا انا کې تو اکس نشته حتی لا انا کې ذل بيع والهبه بلفظ نکاح. کته نکاح لفظ وای امراد دی بيع. مثال په منځ کې وای چې نکاح تو کا دا ماته ته په نکاح درکې تا مملوکه یې منځه
اته بل سړی ته وای چې نکاح تو کا ته مې دا په نکاح درکړې ده او مراد دې بای دا نه ده ټیک ځکه بای خو نه ده محتاج نکاح ته یا تو وای چې وهب تو کا دا مې زمتا ته بخلې ده او مراد دې ته نه نکاح دا نه ده ټیک ځکه نکاح خو نه ده محتاج هی به ته هی به سره نکاح راته صحیح و ځکه به سره ملک رکبیرات ملک رکبی سره ملک متارات په نکاح کې ملک متای نو دا ټیک و په نکاح سره تعبیر نه صحیح کیږي هی نه ځکه ایبه خو نه ده محتاج نکاح ده نکاح به ته نه ده محتاج چې ته نکاح تو وای مراد دی به ته وهب تو وای مراد دی به مراد دی نکاح دا نه ټیکي ځکه ویلا ته نکاح تو وای مراد دی به یا نکاح تو وای مراد دی به دا نه صحیح کیږي ځکه به نه ده محتاج نکاح ته نه هیبه محتاج نکاح ته ځکه ویلا ولا نکذو اکس نرسا حتى لا نکذ البيع نه بیان منعقد کیږي هیبه بلفظ نکاح ثم في كل موضع يكون المحل متعينا لنوع من المجاز لا يحتاج في الى نيته لا یو قاعده بیانې كل موضع يكون المحل متعينا لنوع من المجاز یو محل دا ادا متعین دا یو قسم د مزاج پر مجاز پر دا متعین دا متعین څه معنا بل احتمال سره نه مجاز پر دا خامخا متعینی لکه سره هوري ته وای اجنبی هوري ته وای پردی هوره ده اته ورته وای ملکینی نفسکه ما ته ځان په ملک کې راکړه دا څه وټوله نو دته ته وای ملک توکا اوس نکاح منعقد ده ولی دا هوري ته تاویل دي پردی هوري ته چې ته ما ځان ما ته تخپل ځان په ملک کې راکړه نو دلته مجاز لا محاله متعین ده بل احتمال نشته ځکه هوره چې ده دا محل د بیان ده چې دلته بیا واقع شي هوره ده بیا هوره بیان شي کی نو هوره کې نه بیا صحیح ده نه شرا صحیح ده نو هغه ملکیت چې په بیا سره ده ملکیت خو په بیا راځي یا په هیبه راځي یا په بیا راځي یا په هیبه راځي عدالت ملکیت حقیقت محال ده هوره خو ته مملوک نه ګرځي نه په هیبه سره نه په بیا سره لہذا دلته مجاز متعین ده مجاز څنګه متعین ده یعنی مراد ته نکاح ده ځکه حقیقت متعذر ده دلته نکیږي عمل په حقیقت چې ملکیت ده چې تو ورته وای چې ته ما خپل ځان په ملک راکا نو دلته حقیقت نه ده ممکن دلته مجاز متعین ده ځکه ملکیت خو په بیان راځي نو بیان نه ده ټیک نو چې بیان نه ده ټیک لہذا ملکیت دلته حقیقتا نه ده متصور چې نه ده متصور دا کنایه شو نکاح ځکه ویل ثم في كل موضع هر هغه ځای يكون المحل متعينا چې محل متعینی لنوع من المجاز پر دی یو قسم مجاز لا احتاج فی الى نیته دې کې احتیاج نیت نشته ځکه مجاز متعین ده انیت فسره دې پرکې چې تعین دی یو احتمال کې دلته احتمال شته نه د مجاز متعین ده احتمالات نشته نور نو چې محل متعین ده احتمالات نشته اده متعین ده یو نه دی مجاز پرنو خامخا په مجاز عمل کې نیت تل سره ضرورت ترسته ایو جدای چې دوه احتمالي بیا به ټیک ته نیت ته ضرورتي بدلته دوه احتمال نشته بیا حاصل دا ده چې نکاح منعقد کیږي په لفظ دی به په تملیک سره بدون نیت اده نیت ته ضرورت نشته ځکه دلته حقیقت چې ملک رکبه ده متعذر ده نو خامخا مجاز ته ځي چې نکاح ده تملیک ټکی سره په هوره کې حقیقت محال ده نو لا محاله ده مجاز ته ځي چې نکاح ده خلاص شو دا سی هیبه دی هوره دا محاله ده هوره خو نه هیبه کېږي
اخو مال نه دی هبه په مال کې جاری کیږي نو هبه په هوره کې نه صحیح کیږي نو چې دا دی ویل چې ما ته هبه کړی د ځان نو دا نست په دا د کې مجاز متعین دی چې نکاح دا ځکه هبه په مال کې ټیکيږي د مال نه دی نو ثم في كل موضع هر ځای يكون المحل متعینا چې محل متعین لنوع من المجاز یو قسم مجاز پر لا يحتاج مجاز پر لا يحتاج في النیت به نیت حاجت نشته ان نیت ته مجاز ته نه ضرورت بلکې مجاز ثابت ته بلا نیت داشو لا يقال ولما كان الامكان لحقيقته شرطا لصيغه المجاز عندهما فكيف يصار الى المجاز في سوره النكاح بلفظ الهبه مع ان تمليك الهوره بالبيع والهبه محال خدا اعتراض کوي چې ور صاحبانو مذهب خدا دا چې ته بس غیر مجاز ته پڅ کې چې حقیقت ممکنات نه وي ایو امام سے مذهب مخکې مو ویلو امام صاحب دی ویلي چې نه امکان دی حقیقت ته ضروري خو چې حقیقت من حيث اللفظ صحیح وي ترکیب صحیح مبتدا خبر صحیح فعل فاعل بدل مبدل منه وغیرہ چې دا ټکی حقیقت کې به تصویر مجاز تکوي اصحابانو ویلو چې نه حقیقت په ممکنات نه وي خو چې عذر لوجه عمل نشي پکوي بیا به مجاز ته ځي صاحبانو دا ویلو وزلته خو حقیقت متعذر ده بالکل امکان نشته چې تعامل وکړي چې و هورا وای چې ما ځان وبخلای یا دا وای چې ما ځان ته ما ځان ملک تو کا ما ته مالک کړي خپل ځان دلته محال ده چې په حقیقت عمل وشي ځکه هورا خو نه یې بکیږي پوری کې خو بیان جاری کیږي چې دا ځان ته ملک در کې په بیع سره هوري خو بیع جایز نه ده به څنګه ته ده کې انتقال کې مجاز تا چې نکاح ده چې دلته مراد دلته نکاح متعین ده اته ویل چې هر مال چې متعین نه وي د مجاز پر الته ډېر ضرورت نشته هرګه دلته حقیقت نه ممکن بیا ملک تو کې خو حقیقت نه ممکن چې دا تازان مالک په بیع سره یا د تازان در کې په هیبه دغه حقیقت ممکنات نه ده چې ممکنات نه ده به څنګه انتقال وشي نکاح ته حالانکه امام صاحبانو په من خدا شرط چې حقیقت په ممکنات نه وي او چې عذر لوجه ومني تاسو حقیقت سره ممکن نه ده چې دا ځان ته په ملک در کې په بیع یا ته ځان ملک در کې په هیبه لا یقال ندی دا اعتراض کې معترض ولما كان امكان الحقيقه شرطا اعتراض بچنګي اغدا ده لما كان امكان الحقيقه شرطا هر کله چې امکان د حقیقت شرط لسیات المجاز لپاره سیات مجاز اندهما پنیل صاحبانو کیف اشار الى المجاز څنګه به مجاز ته ځي په صورت نکاح په صورت نکاح کې بلفظ الهبه په لفظ هبه سره مان تملیک الحوره بالبيع والهبه محال سره تملیک ته هوره یعنی ملک ورکول تملیک یعنی بل ځان مالک ګرځول دې تملیک وای په بیع هبه سره محال ده لأن نقول ذلك ممكن في الجمله دا وای تملیک ته هوره هم په الجمله ټیک ده په بیع سره په هبه سره وای دا څنګه هوره کې تملیک نه جاری کیږي هوره کې خو یې بنه کیږي مال نه ده بیا څنګه تملیک پکې جاری شي چې دا ځان بل څوک مالک کی یا دا ځان په هبه ورکی دا وای دا فی الجمله کې ده شي څنګه چې دا هوره نعوذ بالله مرتد شي ولهقت بدار الحرب دار هر تلاړ شي ثم سبيت بیا قید شي چې بیا قید شو او دا هوره وکنه او دا دار هر تلاړه بیا قید شو اوس دې بیا ټیک او دارنګه دې هبه اوس ټیک ځکه اوس مال وګرځیدای نو دا هوره وا په اعتبار د مکان سره هوره خو وا یعنی دا نو تخلیقا مینځه هوره وا خو قید شو چې بیا رااله اوس دې تملیک ټیک ته په بیع سره ا دې تملیک ټیک ته په هبه سره اوس انتقال نکاح ته کېدای شي ځکه حقیقت ممکنات نشي هغه حقیقت چې و ملک په بیع سره یا په هبه سره دا ممکن شو فل جمله ممکن شو
اگر کده هورا ولنه ده خو چې دا دار هر تلاړه او بیا ونی ولل شو اوس دې تملیک ټیک ده په بای سره او دې تملیک ټیک ته په بي سره اوس کنایه نکاحونه صحیح ده په خبره خالي دا وای لأن نقول ذلك ممكن في الجملة لا ممكن ده في الجملة من ارتدت بدي تور شي ده مرتد شي ولا يكد بدار الحرب دار الحرب تلاړ شي ثم سبيت بیا منځ شي سبيت قید شي نو اگر که هورا ده خدا مسله ده الحرة المرتدة صارت مملوکه چې مرتد شي دا خو چې دار الحرب تل خو مرتد شوی ده کنه نو کوم هورا مرتده صارت مملوکه دا مملوکه ګرځي اگر کا هورا ده چې مرتده شو سه دې تذلیل جایز ده اوس دا مملوکه ګرځي واذا وصار هذا نذير مسي سماي واخواتي دا مثال څه د نذير مسي سما چې کیسه قسم وکي چې زه بل اسمان ته ورم واخواتي یا دا نور مثالونه لکه داسې وای چې زه به هوا کې طواف کوم پس مکه بخپې نه لګم داسې وای یا وای قسم وکي چې دا حجر چې دا وسره زرګردي قلب الحجر ذهبا دلته ګوره کفاره واجب ده حالانکه حقیقت ممکن نه ده بیا کفاره تصویر دا صحیح ده کفاره واجب ده دې قسم منعقد شو کفاره واجب ده څنګه کفاره واجب ده دلته خو عمل ممکن نه ده حقیقت باندې کفاره خو پس واجبېږي چې عقد انعقاد خو صحیح وي کنه دلته عقد عبارت نه ده صحیح جواب دی چې ممکن ده څنګه ممکن ده چې دا په تور کرامت سره الله اسمان ته وري چې تر یو قدم چې په یو قدم تر عرش پورې رسی مالی ده دا رفتار ده درویشان د عبدالرحمن بابا وایا په یو قدم تر عرش پورې څنګه رسی دا سره رسی چې دا یو ور لا اله الا هو دا سید الله سره ملاوي او دا اولیاء او شانداسي چې یو ځل لا اله الا الله سره د عرش دروازو خوځيږي په یو قدم دا تر عرش رسی کوي امون تاسو عام مؤمنین هو لا اله الا الله او ترار سره رسیدل ګرانیا حاجی نو دا ولایتن کرامت په تور سره لاس اسمان ته وروایش کرامتن واخواتی د هوا کې طواف کوي شي کرامتن دا رنګ دا حجر دا سره درګرځیدای شي کرامتن نو حقیقت ممکن شي ځکه سویر مجاز ته صحیح ده کفاره ورکی په په ځکه خانیس امکان ونه انعقاد رااله خو خانیس سره ځکه خانیس چې واقع هونه شکنه چې واقع نشو لاس ورول اسمان ته کانه سر نشو واقع نشو حقیقت ممکنات نه ده سر مجاز ته صحیح شه کفاره ټیک ته اوس په خبر حاجی فصل فی سری والکنایه والسری کنایه ته ذکر کړي حاجی حقیقت مجاز سری کنایه دا اقسام د لفظ مستعمل دي یعنی لفظ په اعتبار د استعمال سره چواخلي نو حقیقت هم ګرځي مجاز هم ګرځي ځکه استعمال بیا په معنا موضوع کې حقیقت ته یا بغیر معنا موضوع کې مجاز ده تا سری کنایه اقسام د لفظ دي لفظ موضوع په اعتبار د استعمال سره مهمل نه ده مراد ځکه مهمل خو متروک ته په استعمال کې نو استعمال چی وی یا به په معنا واضحه کی وی بالکل ظاهره معنا وای ظاهر معنا چاته وای ظاهر معنا دې ته وای چې دا مرادی بلا تاویل و بلا تفسیر و بلا تخصیص ته خپل مرادی نه تاویل ته ضرورت نه تخصیص ته ضرورت نه تاویل ته ضرورت نه تفسیر ته ضرورت مزه ته ظاهر وای لکه به ته اشتراط مزه ته خپل معنا ده خرچول اشتراط خپل معنا ده اخیستل یا دا نور امثال پټی ټکی دي کنه ډوډۍ راوړه مزه سری ده کنه وبر راوړه دا سری ده او یو کنایه ده نو دا یو سری ده یو کنایه ده کنایه چاته وي غوري سره دي مست تر ماناو چې معنا یې پټوي نو چې معنا یې پټوي نو دا داسته لکه مجاز غیر متعارف
دا مجاز غیر متعارف چې وي دام کنایه غوندې ده پټي مراد پټي ځکه مجازي خو غیر متعارفي بیا نو چا ځین ته دا معنا نه راځي کنایه مرادم پټي اوس کنایه مراد پټي دیو یې نیت ته ضرورت ده چې ته معنا مراد کیا کنایه کې نیت ته ضرورتي بدون نیت دا نه صحیح کی یا بدلالت الحال یا به شان نه اندازه لګیا چې دا معنا مراد ده حال یعنی حال د استعمال چې تکړه د لفظ استعمال دي کنایه نو حال خو یې کنه حال خو هر شي پاره حال معنا وقوفی زمان والمکان وقوفی زمان والمکان خو یې اداغه زمانہ د مکان کې رجالی انور اسبابی اغونه اندازه سړی ته لګي چې دا معنا مراد ده یا دا حکم دی کنایه دا چې نیت سره بدای معتبري اثری کې نیت ته ضرورت نشته فضل فی سری والکنایه اثری لفظ سری لفظ ده یکون المراد به ظاهرا چې مراد په دې سره ظاهری ظاهر معنی چي ده چې نه تخصیص ته ضرورتي نه تفسیر ته ضرورتي نه تعویل ته ضرورتي کقولی لکه دا کول دی کایل چې به تو ورسره ته وامثالی نور دنیا خبرې دي وو حکم دا ده انه یوجب ثبوت معناو چې دا واجبې ثبوت ته معنا بیا ای طریقین کانا من اخبار او نات او نداء سری خدا نه دا کنه چې خامخ ودای کی هغه کی وی جمله خبریه وي سری کې خدا نه ده خو سری صرف هغه لفظ ده چې معنا یې ظاهر دی بلا تعویل او بلا تخصیص دا جمله خبریه کی ٹھیک ده نات کی ٹھیک ده ندا کی صحیح ده هر شي کې چې دا سری لفظ رااله بس معنا یې ظاهر ده ځکه وایي حکم دې سری دا ده انو یوجب ثبوت معناو چې دا واجبې ثبوت ته معنا به ای طریقین کنه چې پاره طریقې وي من اخبارین که جمله خبریه وي او ناتی او نداین یا ندای ومن حکمی انه یستغنی عن نیته حکم دا ده کنایه حکم دا ده چې دا مستغنی ده نیت نه ده مستغنی ده ولی ځکه دا عین لفظ څه ده دا کای مکان معنی ده په ایجاب الحکم کې دا عین لفظ داسې ده لکه معنا چې قبل احتمال نه بیا نه تخصیص و نه تعویل و نه تفسیر و بل احتمال نه نو دا عین لفظ داسې لکه معنا بیا چې لفظ عین داسې لکه معنا بیا لفظ خطا ذکر کړی ده نو معنا دې ذکر کړی ده بیا چې معنا دې ذکر کړی ده فلا حاجت الا نیت بیا نه ته څه ضرورت ده خلاص کړه اوس کدا څه چې دا کلام خپل ظاهر نه اوخته او محتمل ته اوخته او دا لفظ خلاص کړه بیا هم ظاهر مراد ده فيما بينه وبين الله ځکه لفظ خو سری ده خدای چې وجنا متکلم دا کلام اړولاو چې خارجي قرائنو په بنیاد دا د کلام اړولاو خپل موجب نه اړولاو هغه سری موجب چې ان اړولاو محتمل تا بیا نو ما بین او بین الله دا سدا چې دا اړولای عبارت اړولای دا بل مراد یې خرڅه ده نو فی ما بین او بین الله ټیک تا ولیکن قضاء نه ده ټیک قاضی چې قضا کوي په سری به حکم کوي چې دا لفظ سری ده ادا کای مقام دی عین معنا ده نو چې لفظ سری ده نو معنا سری ده چې معنا یاد کړی ده نو حکم به قاضی په دی باندې کوي ها ټیک ته فی ما بین او بین الله الله ارادونه خبر ده نو فی ما بین هو بین الله ټیک ده چې دا سری لفظ ویل ده په یو محتمل حمل کړی ده نو الله خو پته ده چې په دغه محتمل حمل کړی ده نو بیا ټیک ده فی ما بین او بین الله خو قضا نه ده صحیح قضا خو په ظاهر باندې ذکر ویل و من حکمی انه یستغنی عن نیته حکم دا ده چې دا مستغنی ده نیت نه یا دا ثابتی کی بلا قصد بلا عزیمت خلاص را اوس یو سره الحمدلله وای الخلینه انت تالکون وته سری ده غلط څه ده دغه الحمدلله ویل خدای انت تالکون ویل خو چون کې دا سری ده السری خو عین کای مکان معنا ده بل احتمال نشته بیا
نه تخصیص نه تعویل هیڅ احتمال نشته. نو دا لفظ عین دا سیده لکه معنا د طلاق نو طلاق واقع شي. اگر کدا الحمدلله ویل دا شو. ولا هذا قلنا بنا په دې مونږ وایو چې نیت نه استغنا ده، نیت ته ضرورت نشته. اذا قال الامراتی یسره خپل خزه ته وای انت طالقون یا ورته وای او طلقت کی، دا مثال د جملې خبرې ده. انت طالقون ورته وای دا مثال د نات ده. یا ورته وای یا طالقو دا مثال د ندا ده. درې وړه کیسې وي چې دا سری په خپل معنا محمود لکه جمله خبرې کناتی ک بدلی چار شای جمله اسمیه یک او طلاق واقع نوابی طلاق او لم یعنی کله په دې انت طالقون سره طلاق نه تیا کوي نه ولی سری ده بیا اسری لفظ عین معنا ده هونه ته اعتبار نشته. وکذا لو قال لعبدي یو مولا د خپل غلام ته وای انت حر او حررتك او یا حر، نو چې مولا غلام ته ویل انت حر خو بس حر شکنه آزاد شه، یا حررتك ورته یا حر ورته مثال دې نه ده. نو بس حر خدای خپل معنا ده، لفظ کې مکان معنی ده، بل احتمال نشته د تخصیص وغیرہ د تعویل یا زدا ذات. ولا ذا قلنا ان التيمم يفيد الطهارة لان قوله سبحانه وتعالى ولكن يريد ليطهركم صريح في حصول الطهارة به. اوس مونږ وایو چې تیمم طهارت فائدہ ورکړي. مونږ مذهب دا چې تیمم څه ده؟ دا کې مقام دی او دس ده، دا د اودس نائب ده. خدا د اودس نائب چې دا تیمم ده په شان د اودس اصل ده. صرف دا ده چې نیت تیمم بکیا چې کله ته تیمم کینو نیت پکیا تیمم ته طهارت ته نیت نه ضروري چې ته طهارت ته نیت کې ځکه طهارت دا تیمم چې ده دا عین نائب دی او دستا او دس طهارت ته نو ده طهارت ته نو او دس کې طهارت نیت نه ضروري او دس نیت ضروري ده. نو تیمم کې هم د طهارت نیت ضروري، اصل د تیمم نیت ضروري ده چې تیمم ته نیت کې طهارت ته نیت باندې کوي. ولې ځکه دا لفظ سری ده، سری په خپل مراد کې حقیقت ده بلا تعویل بلا تخصیص. دا تیمم په خپل حقیقت باندې محمول ده. نیت میں ته ضرورت نشته په طهارت کې، خالی نیت تیمم بکې لکه او دس کې نیت ته ضرورت نشته په طهارت کې، نیت په او دس تکې. نو دا چون کې سری ده حقیقت ده مجاز نه ده. به چې شای حقیقت خو په خپل معنا باندې محمولي نیت نه علاوه. لہذا مونږ وایو چې تیمم یفید الطهارة تا طهارت فائدہ ورکړي مطلقاً. دلیل څه ده؟ الله فرمایي ولکن یرید لیطهرکم، الله غواړي چې تاسو پاک کی. نو پته ولګی دا چې تیمم سره مقصود طهارت ده. دا لام دا غرض ده د تیمم یرید لیطهرکم. نو دا طهارت د لیطهرکم دا سری ده په حصول د طهارت کې په تیمم سره چې تیمم سره طهارت حاصل شو مطلقاً. اوس چې تیمم سره طهارت مطلقاً حاصل شو، اوس ګوره او دس کې نیت نه ضروري طهارت پر، د کې نیت نه ضروري طهارت پر. یوا په یوا او د ډېر منځونه جایز دي، نو په یو تیمم هم ډېر منځونه جایز دي. دوا ا دې متوازی امامت صحیح ده متیممینو پارا متوزینو پارا، نو د دې امامت هم صحیح ده متوزینو پارا. ی متیمم امامت صحیح ده متوزینو پارا ځکه دا اصلي طهارت ته بیا الله ویلي دي لیطهرکم. التیمم مقصد طهارت ته لکه او دس مقصد طهارت ته. او دس کې نیت نه و د کې نیت نشته. نیت پکیا دی او دس طهارت نه وزري داسې تیمم کې نیت طهارت نه ضروري. نو دا تیمم چونکه طهارت مطلق تا دی وجنا دا تفریعات شو.
چې په یو او د ډیر منځونه کیږي په یو تیمم ډیر منځونه کیږي او د سن ماتيږي په مرور د وخت سره تیمم نه ماتيږي په مرور د وخت سره امامت ته متیمم متوضی پر جایز ده لکه امامت ته متوضی متیمم پر جایز ده ځکه ویلا ولا ذا کلنا بنا پدې چې سری معمول بها ده سری په خپل واضح معنی ده په غیبه عمل کې بلا تعویل بلا تخصیص نو مونږ دل وجه وایو چې تیمم یفید الطهارت لأن قوله تعالی کدا قول د رب سبحانه ولکن یرید لطهارکم سریع فی حصول الطهارت بی دا خو صریح ده یعنی دا تطهیر چې لطهارکم نام دا دې معنا ده معنا موضوع وې ده دا چیز پر وځه ده د طهارت ازاله د نجاست پر اثبات د طهارت پر نو نصر حتن دا فائدہ کړه چې تیمم مطهر علی الاطلاق تا خلاص شو کته به نیت ولې ضروری ده جواب دا چې نیت خو تیمم ته ضروری ده طهارت ته نه ده ضروری لکه او داس کې نیت او داس ته ضروری ده طهارت ته نه ده ضروری سریون فی حصول طهارت بی ولی شافعی فی قولانه امام شافعی سے په تیمم کې دوه خبرې دي احدهما انه طهارت ضروریه والاخر انه ليس بطهارت بل هو ساتر للحدث امام شافعی سے یو قول ده چې دا غچ ده تیمم دا طهارت ضروری ده ضروری څه معنی ضروری معنی دا شرعیت راغله ده مشروع ګرځیدل ده شریعت کې لجهت ضرورت ضرورت لوجنا ځکه اصل خو بدی کنه طهارت پر اته شرعیت راغله ده لوجه د ضرورت نه راغله ده ادا مسره ده چې و ضرورت ترتفع بفرض واحد ضرورت پورته کیږي په فرض واحد سره هم په یو فرض سره ضرورت پوره کیږي ا فرض اخر ابل ضرورت تا ا دوم ضرورت تا نو تیمم الله مشروع لیز ضرورت دا ضرورت ضروریت دا طهارت ضروریت ان دا الله مشروع کړه دا ضرورت لوجنه ضرورت دا مرتفع کیږي په فرض واحد سره چې یو فرض پادا کې نو ضرورت ته پوره نو بل ضرورت نه پوره کیږي بل ضرورت نه پورته کیږي ور سره یو یا دا دوم مزنه شي پکوای یو خبره بل دا قبل الوقت نه شي کوای ځکه قبل الوقت خو ضرورت نشته بیا چې قبل الوقت ضرورت نشته نو تیمم نشي کوای ټیک ته نوافل کولای شي ور سره دا د فرض تابع دي مستقل حکم نه لري مونږ چې وایو مونږ وایو الله فرمایي فلم تجدوا مان فتيمموا الله خدا سی وی چې کوبره فتيمموا سیدن طیبا او بیا الله فرمایي لکن یرید لطهرکم نو ګوره دا څه ده چې فإن لم تجدوا مان کوبنه وی فتيمموا نو دا خلیفہ دی وګورشه قاعده ده چې حکم د خلیفہ حکم د اصلي وجودن و عدمن حکم د خلاف حکم د اصلي وجودن و عدمن یعنی وجود د اصل کې چې کوم فائدہ ای او خلیفہ کې وي چې په ادم د اصل کې کوم نقایص او په ادم د خلیفہ کې وي دې ته خلاف وای نو الله ویل دي فإن لم تجدوا مان فتيمموا نو دا تیمم د خلیفہ کې وبونه کنه قاعده په خلیفہ کې ده چې دا د اصل کوم مخلي وجودن عدمن نو اصل چونکه د وبو او دس دادا چې قبلا وخت سیدا یو فر سره ډیر فرضونه پادا کیږي نوافل په سیدی فرائض په سیدی نو کوم د خلیفہ هم داشه چې قبل الوقت هم سیدا یو ایوم اس پادا کیږي دو پادا کیږي ډیر پادا کیږي امامت متوزیله قصیده امامت متیمم هم سیدا الکه امامت متوزی متیممون پر سیدا امامت متیمم متوزیین پر سیدا دا بنا په دغه اصل باندې چې چونکه دا د خلیفہ دا د اصل او داس خلیفہ حکم د اصل کوي په اعتبار د وجود سره په اعتبار د اعظم سره نو چې او د سره دا کارونه کیږي نو په دې سره کیږي
دا وایي ولې شافعي فی قولانی ما شافعي چې دوه قول دي او دا یو قول دا ده انه طهارت ضرورت دا طهارت ته خدا ثابت تلوي د ضرورت شرعي نه ضرورت په یو پوره کیږي والاخر بل دلیل دا ده انه ليس بطهارتين چې دا سره طهارت دانه بل هو ساتن للحدث دا خو حدث پټون قاعده مزیل نه ده یعنی یو دستا ازاله د نجاست کوي نجاست حقیقی درې کوي نجاست حکمی درې کوي چې بیا ودسی ده اته تیمم چې دا نه طهارت دا نه ده مزیل چې زوال د نجاست راوړي بلکې دا ساتر للحدث دا غ بیا ودس خدای ده مخکې بیا ودس او تیمم مخکې ده بیا ودس ده خو په بیا ودسی باندې لپاسه چادر پروت ده نو دا ساترون الحدث د سره ازاله د حدث راغلی نه ده بیا چې حدث نه ده راغلی لہذا پرویت کې وبو سره تیمم ساکت شو هغه څه ده بیا ودس ده یو اچو کې ده ساتر للحدث ده او دا اصلي طهارت نه ده دل وجنه قبل الوقت نه ده صحیح ځکه دا خو ساتیر ده کنه بیا د سی پاره ضرورت له وجنه موږ دا ساتیر ګرځولای ده لہذا قبل الوقت دا ټیک نه ده ولی ځکه قبل الوقت خو حدث نشته نو ساتیر نشته کنه حدث خو پس متوجه کیږي بیا د سی چې کله وخت داخل شو اوس په پته لګي چې ته بیا د سی مسکیږي کنه کیږي نو حدث قبل الوقت نشته نو ساتیر قبل الوقت نشته لہذا قبل الوقت تیمم نه ده ټیک حدث بعد الوقت راځي چې کله وخت داخل شي مازیګر اوس حدث متحقق ده اوس په تیمم متحقق کیږي ځکه ویل انه لازم بطهارت دا طهارت نه ده بلکې دا ساتیر للحدث ده ولا هذا يخرج المسائل بنا په دې باندې تفریقی کې ډېر مسلې په دواړو مذهبونو من جوازي قبل الوقت مونږ وايي تیمم قبل الوقت جایز ده ولی لکه طهارت ته بیا عین طهارت ته خلیفہ دې طهارت ته الله ویلی دی لکه یرید لطهرکم تیمم ته طهارت ویلی دی نو خدای طهارت شو نه چې طهارت شو نو قبل الوقت ټیک تا بعد الوقت ټیک تا واداء الفرضین دو فرض پادا کیږي ولی طهارت شو بیا یو او بيدیم وایي په یو تیمم سره و امامه المتيمم للمتوضئين امامت متيمم متوضئين پر ټیک تا ځکه طهارت تا ساتیر خو نه ده الله طهارت ورته ویلي ساتیر څنګه ده وجوازي بدون خوف تلف النفس او العزو بالوضوء وجوازي للعيد والجنازه اجائز ده تیمم به د خوف تلف النفس نه مونږ مسلک دار چې کوم مثلا تاسو داس کې یو خدای چې نفس ته هلاکیږي یا د عزو هلاکیږي به خو بهرال تیمم ده او که نفس نه هلاکی ده خو بیماری راتلا عزو ده نه هلاکی ده خو بیماری راتلا تکلیف وو بیماری راتلا نو به تیمم ټیک دا صحیح ده ولی خدای طهارت کنه لکه او د طهارت ده نو دا خو د اصل حکم اخلي دی وجه دا ټیک ده او چونکی امام شافعی څه فرمایي څنګه خو ساتیر ده اصل کې طهارت ده نه لہذا پس ټیک کېدای چې نفس خطرې کې وي یا د عزو خطرې کې مې پس دا ټیک ده او کله طهارت به خو ټیک وو کنه نفس خطرې کې نه بیا ټیک وو کنه نفس هلاکه ده نه بیا ټیک وو کاز ونه هلاکه ده بیا ټیک وو په چونکی دا خو ساتیر ده او اصل طهارت ده نه نو چې خوف ته نفس نه چې هلاکیږي خوف ته عزو نه ده جایز دا ګورئ وجوازي بدون خوف تلف نفس اجائز ده تیمم به د خوف ته تبعید نفس نه یا د عزو نه بیر وضو پاودا سره وجوازي للعيد اجائز ده تیمم عید پر مونږ په مذهب ځکه مونږ د په مذهب باندې عید موز د په مذهب باندې د تیمم نه د جایز عید پر ولې نه جایز ځکه د په قضا شته ده عید موز ما کوا قضا لري کنه جنازه پر قضا شته ده نو میا کوا قضا شته ده چې قضا شته ده نو د په باندې تیمم نه ده ټیک مونږ په باندې تیمم صحیح ده جایز ده ولې ته عید موز ده عید موز خلیفہ نشته
قضا نه کیږي جنازه قضا نه کیږي نو دا تیمم جایز ده هیڅ پر جایز ده جنازه پر جایز ده وجوازي بنیت طهارت پنیت طهارت سره والکنایه یمستتر معنا هو حاجی بس